والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ، ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ، لگے لگے کڑم شنصب میدا ایمان محبوبہ. د کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب، د کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب، ہر نفس قسم پر رب تان قربان محبوبہ. ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار، ویدی تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شوق و محبت سے رٹول دوستان درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و قوت الارواح و غذائها وعلى آلہ و صحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نیرو عزت مندو مشرانو کشرانو، رب بے نیاز اور رب لا یزال لاکھ لاکھ شکرونه دی چې موږ او تاسو یې د دوړو جهانو د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه وسلم مبارک په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي ټول په جمع الحمدلله. د همیشه نه د حضور علیه السلام مبارک د دین دپاره د کریم آقا صلی الله علیه وسلم د بدر و حنین، د تبوک، د احد، د هغې معرکو نه راواخله د حضور علیه السلام مبارک د هغې غلامانو جانثارانو د مصر و شام د فتوحاتو سلسله او تر دې دمه د حضور علیه السلام مبارک په نوم باندې او د اسلام د پاره د قربانو یو داستان الحمدلله روان دی او ویبا. همیشه نه چې د دین اسلام د سربلندۍ او د حضور د عزت او ناموس د حفاظت دپاره څوک راوتلي دي په اخلاص باندې، په محبت باندې، په جذبه باندې، نو کامیابی او کامرانی الله کریم جل جلاله د هغې مقدر ګرځولې ده. او بیا چې کله مسله د حضور د ختم نبوت راغلې ده نو په دې میدان باندې خو بیا صحابه کرامو داسې قربانۍ ورکړي دي چې انسان د هغې تصور قدرې وکړي. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک غوندې د زړه نه ډېر نرم شخصیت
چې څوک په یو خبره باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو خبره بچاته یادېده او جړل به عائشہ بی بی کریم آقا مبارک چې کم دی بیمار دی او حکم کوي چې لاړ شه او ابو بکر ته حکم وکړي چې ته مانځه ته مخکې شه او جمع وکړه عائشہ بی بی مبارک حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره خوا کې ناسته ده او څو ځله حضور ته ووایي چې قربان د حضرت ابوبکر صدیق زړه ډېر نرم دی هغه چې ستاسو په ژوند باندې په دې مسله باندې ودرېږي به جاړي تاسو بل چاته ووایئ مطلب یې دا و چې د خپل بابا جان د هغه رقت او د هغه د زړه هغه کیفیت لور ته پته وه چې یو شخصیت چې هغه په نرموالي باندې مشهور و خو چې کله د حضور د ختم نبوت خبره راغله د حضور د عزت او د ناموس د حفاظت خبره راغله ټول قوم او صحابه یو طرف ته وو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک بل طرف ته وو کریم آقا مبارک د خپل وصال نه لږ مخکې حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ دا مبارک ځوان او نوجوان او کم عمر او دا مبارک چې ونه د یو غلام او د وینځي بچي و کریم آقا مبارک امیر جوړ کړ کله چې دا لښکر د اسامه د مدینه منورې نه سلک شان بهر شو 100 کیلومتره نو په دغه وخت کې دې ته خبر راغی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دنیا نه رحلت وکړ نو دوی هلته کېناستل او خبرې راولېږه چې لاړ شئ هلته تپوس وکئ چې موږ دپاره اوس څه حکم دی دلته حالت دا و چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وصال نه پس ډایرکټ چې کوم دی یو ډېر لوی بغاوت شروع شو زکات نه خلکو انکار وکړ مانعین د زکات راغلل یو هغه بغاوت شروع شو ورپسې چې کوم دی نو د مسیلمه کذاب چې د نبوت دعوه یې وکړله او د نبوت دعوه د داسې وه چې ډېر ملګري شو ورسره هغه ملګري جمع کېدل حتی چې د مسلمانانو خلاف ښکاره چې کوم دی دوی میدان ته راووتل نو بل طرف ته د دې سرکوبي وه بل طرف ته مدینه منوره کې حالت دا و چې د حضور د وصال نه بعد د صحابه کرامو هغه ټول حالت داسې جوړ شوی چې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک غوندې شخصیت حضرت بلال هغه مبارک غوندې د مضبوط زړه مالک چې کوم دی نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لراغې او کېناسته ورته او په جړا شو ورته او په جړا کې ورته وایي چې انی لا اريد المدینه بدون رسول الله ولا اتحمل مقام رسول الله خالیا عنه چې حضور نشتا زه مدینه منوره کې نشم اوسېدی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ګوري چې حضرت بلال خپل سامان راواغسته خپل سورلی برابر کړه ابوبکر صدیق ورته وایي څه کوې وایي زما هجرت کومه هجرت ولې کې چې حضور نشتا مال مدینه منوره کې اوسېدل خوند نه راکوي ولې ځکه چې ځکه مزینو ته ګورم هلته به ما حضور لیده نو ما ته حضور یادېږي نو دا هغه ځایونو ته کتی نه شمه دا مبارک ورته وایي پاته شه ابوبکر صدیق صاحب ته وایي حضرت بلال که د ځان دپاره د اغوستی او ماجون کې تا آزاد کړی ما نو بیا را باندې اډر او حکم وکړه چې پاته شم او که د الله ځکه چې بیا ستا غلام یم که تا خپل ځان له آزاد کړی ما نو بیا راته اډر او حکم وکړه ځکه چې بیا خو زه ستا غلام یم او که نه د اسلام دپاره د الله د رضا دپاره د آزاد کړی بیا به ماته څه نه وی په داسې حال کې چې صحابه کرامو زړونه چې وو دا د حضور علیه السلام په جدایۍ باندې ټوکړي ټوکړي وو او د هغې هغه
حالت چې و داسې نه و چې په دغه ټیم کې د ټول هر طرف ته د جنگ محاذ کو لو و جنگ وکي. په یو داسې دور کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غوندې شخصیت راغی. ابوبکر صدیق صاحب ته کېناسته، ورته یې څه فیصله ده، جیش د اسامه به څنګه چلی؟ ګوره دا اسامه رضی الله تعالی عنہ چې دی نو دا خو نوجوان دی، بل چې کم دی نو د وینځي بچی دی، د غلام بچی دی، او بل چې دی د هغه تجربه هم نشته او حالات هم داسې جوړ شوي دي. نو خبه دا وي چې گویا کې دی واپس شي، یا خبه دا وي چې امیر دویم مقرر شي. یو جرنیل صحابي، یو تکړه هغه صحابي چې هغه ډېر جنگجو وي، د مخکې نه هغه ډېر جنگونه کړي، سالار وي، نو یو سپه سالار ته به دا کار حواله کو. او بل چې دی په یو ټیم باندې ټول جنگونه نشو کولی، په یو ټیم باندې ټول محاذونه ځان ته نشو کولاولی. د اسلام خلاف لوی بغاوت جوړ دی. دلته که مونږه جیش د اسامه هم لاړو، مانعینو د زکات خلاف هم جنگ د پاره چې کم دی تاسو کو، مرتدینو د خلاف چې کم دی فوج تیار کو، او مسلمه کذاب چې دی داغه د حواریانو خلاف هم تا فوج تیار کو. نو مدینه منوره خو به خالی پاتې شي، او خلک خو تیار ناس دي چې مدینه منوره باندې حمله وکړي او مدینه منوره خالی اوویني، نو مدینه منوره باندې باغی قابض شي. لہذا ټول فیصله په یو ځای باندې مکوه. دا عزتمندو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمانو چې حضرت عمر فاروق به فرمایل چې کومه فیصله په دې ټیم کې ابوبکر صدیق کړی دا، والله چې د ټول دنیا ایمانونه چې پاغه کې د عمر فاروق ایمانم وی، پاغه کې د حضرت علی کرم الله وجهه ایمانم وی، پاغه کې د حضرت عثمان او د حضرت طلحه او د حضرت زبیر او د حضرت عبدالرحمن ابن عوف، د حضرت اسد الله و اسد رسول حضرت حمزه، یعنی د ټول امت ایمان چې دی نو دا یو طرف تشي، او د حضرت ابوبکر صدیق ایمان بل طرف تشي. نو چې کومه فیصله په دقه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک کړی دا، نو والله چې دا هغه فیصله ده چې د دوی ټول ایمان د حضرت ابوبکر صدیق د ایمان مقابله نشي کولی. چې دا مبارک غصه شو حضرت عمر فاروق ته، او په دې الفاظو یې ورته ووې چې ثقلت کا امک یا عمر، ستا مور دې پتا باندې وجړي، ستا مور دې پتا باندې وجاړي. اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت په وخت کې ستا د بہادرۍ کې سیوه، او اوس چې د اسلام خبره شوه نو په اسلام کې ته ماته داسې مشورې راکې. دا مبارک ورته فرمای چې کوم الفاظ استعمال کړي دي، کوم الفاظ چونکې د لور مبارک چې وا نو هغه ام المؤمنین وا، هغه د حضور علیه السلام مبارک بیبي و د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، لور مبارک عائشہ رضی الله تعالی عنہ، او نور امهات المؤمنین چې څوک په مدینه منوره کې په خپل کورونو کې وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته قسم وخوړ، وی والله چې د ځنګل نه زناور راشي، د ځنګل نه زناور راشي، او د ځنګل دا زناور چې دی دا د کورونو ته ننوځي، او زمونږ دا حیادار بیبیانې، دا ترسرې بیبیانې چې دي په خپل خلو کې په خپل غاښونو کې د دې غوښې وشوکئ، او دا راکاږي، او دا راکاږي. والله العظیم چې بیا بم چې کوم لخر د اسامه حضور لېږلو، اقا لخر د اسامه بم زی ابم جنگ کوي، مانعینو د زکات خلاف بم جنگ کیږي، او د ابوبکر صدیق به د حضور د ختم نبوت د دشمنانو خلاف هم جنگ کوي. دا هغه فیصله و عزتمندو چې د ټول اسلام بنیاد باندې دا بنیاد چې دا یو فیصله و، او دا اقا فیصله وا چې دا جنگ مام جنگ نو، دا د ټولو نه مشکل ترین جنگو. په کوم جنگ کې چې 12,000 صحابه شریکو، او په دې جنگ کې د ټولو نه زیات صحابه په یو جنگ کې شهیدان شو چې هغه 1200 صحابه، او په دې جنگ کې د حضرت براء ابن عازب غوندې کمزوری جسم مالک سے چلو کو آگی پا قلعہ کی بندو، صحابہ تاوی ماد منجنیق کی بند کہے،
او دا کم منجنیق کی چې تاسو کانی اوله قلوتا انسان دلته حیران شي چې شکل الله کم طاقت ور کړی دی شکل الله کم قوت ور کړی دی. مونږ ولیدل دا یو لسرزه د لاهور په دې ځمکه باندې چې په کومه ګرمه او په کوم خیمه کې با حضور امیر المجاهدین شیخ التفسیر والحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب مبارک رام کو مونږ په یو غنټه نیمه چې کم دی کې ناستو د پاره د اجلاس ار ورځ یقینو کې هغه غنټه به مونږ ته داسې شو چې مونږ به چې کله دا بهر ته وځو لکه سا واخلو بهر. تاسو سوچو کې چې په دې نور باندې او نورم د لاهور نوري دوبم دا غځوي او په دې باندې عوام خیمه چې کم دی ولګي او پاغه باندې ډایرکټ نور لګي پاغه کې دنه انسان 100 منټم کې ناشتي شي او بیا داس انسان چې هغه معذوري داس انسان چې هغه د عمر ډیر زیات حصہ والی والله دا طاقت چې د حضور د عشق او د وفا طاقت ده ډبل طاقت نه ده. او بیا په داسې انداز باندې چې اول سورځ د غزین عقیدل نه مونږ ځانانو بیا خو بل خو ځکل سکوا کله سکوا هغه کېدل نه ده د غزینا بیا ټولو نه زیاته ډیوټیم کړی دا طاقت د حضور د عشق او د محبت طاقت ده. دا په سوچ باندې نه ده انسان صرف سوچو کی سوچ والله دا سو لمحه تیرولم ګران دي چې باغی مبارک ته کم تکلیف ده هغه تکلیف نوجوان تم راشه بد کټ ډپانه سي اب یو 100 منټم چې کم دی چرته دا سه پابندې سره کی نه ني دا طاقت د عزتمندو چې د حضور صحابي سے فرمایي تاسو ما د منجنیق کې بند کړي او ما ورولې د قلاتا ما ورولې زب سره چالو کما زب د شپېتو زرو اتیو زرو کسانو کې تاسو تلار جوړه کما تاسو تبا لار جوړه کما او دا لار بچ کم دی تاسو ته دروازې ته براشم اغي یو طرف ته بل طرف ته وامه او دروازې ته براشم تاسو ته به دروازه کولو کما عمدہ چلو که صحابو د بهر نه دی ورويشته لک بس انسان عقل او فکر دلته کې کارم پری دی دلته سوچم کار پری دی د بهر نه ورويشته او دا مبارک چلاندې ورو غرزیده نو الته غوغي خټول یو شانته پیرادارانو دن لوی غوبل او د مبارک چې کم دی خپل جنگ شروع کو او پتور باندې او پدی کې لار او خړوراغه دروازه صحابه کرام ته کلاو کړه. دا طاقت د حضور د عشق او د وفا طاقت ده او پدې طاقت باندې الحمدلله ټوله دنیا آباد ده. پدې طاقت باندې عبدالرحمن بابا فرمایي هر چ حب د عاشق لري پزړه کې هر چ حب د عاشق لري پزړه کې کپقت 100 سال وی هم ظلمې ده چې څوک د حضور د عشق او د وفا طاقت پسې پزړه کې لري که په قطوانه د سلو کالو وي د سلو کالو سړی وي عبدالرحمن بابا فرمای ظلمې ده اوسم هر چې حب د عاشق لري پزړه کې که په قط 100 سال وي هم ظلمې ده عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل عاشقی د سلیمان بادشاہ غمې ده او که د خلکو په نظر کې مړنې ده خوار عاشق د معشوقې د کوسې سپې ده سو پورې چې د ځان د حضور د در خورو ته نیس پارلې او ته چې ګوندې زه پس زبان دې بیا چې کم دې دا مقام نه حاصلېږي ته به د حضور د در خورو ته اول ځان اوس پارې او د دې عشق غوندې څه فرمایي زه سپې یم چې سپې د سپو د سپو شوې خدای زه پایمال د سپو د خپو شوې که ته وکړې اجازت نو به داخل شم په دا کوزو سترګو ستا د سپو قطار کې ځکه فرمایي هر چې حب دا عاشقې لري پزړه کې که په قط 100 سال وي هم ظلمې ده او عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل عاشقی د سلیمان بادشاہ غمې ده خوار عاشق د معشوقې د کوسې سپې ده او هر چې ځان د یار پسپو کې ور داخل کا نور حلب ورته وایم چې سړې ده او ما د رب د یار لغم بیغم نکا دا په ملک د عاشقې کې لوی ورانې ده عاشقان د دنیا د غم خلاص کړ نه د دنیا غم شتا نه د مال غم شتا نه د بچو غم شتا نه چې کم دی د اولاد غم شتا نه چې کم دی د دنیا د جاه او جلال غم شتا غم صرف یو دی چې کاش زدا سی او عمل کوم چې زما محبوب زمان رضا شي زکه عزتمندو دا طاقت الله شکل ور کړی دی دا قوت الله شکل ور کړی دی صحابه کرامو په دغه جنگ کې د حضور د عشق او وفا په طاقت باندې یو صحابي دی او د جسم نډیر کمزور یو دا نشه د پهلوانه کورس کړو دا جسم نډیر نحیف او کمزور یو مگر ایمانی طاقت او ایمانی قوت
او چې کله بیا میدان ته راغلل صحابه کرام، دا د الله کریم جل جلاله لوی احسان دی چې همیشه نه د جنگ یمامه نه راواخلا. هلته کې هم د صحابهو ناره وه چې د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د دین د دشمنان مخامخ شو، نو هغې هم چغې والې چې مونږ هم مسلمانان یو، هغې وې مونږ هم کلمه ویلې ده، هغې وې مونږ هم منځونه کوو. دلته هم د نعرې تکبیر اواز و، هلته هم د نعرې تکبیر اواز و. دا خبره ډېره ضروري ده، تاسو پې پویول غواړم. دلته هم وې نعرې تکبیر، چغه بشو الله اکبر. دلته هم وې تکبیر، چغه بشو الله اکبر. هلته هم الله اکبر. نو چې کله دواړو طرفو ته د الله اکبر نارې شوې، دواړو وی چې مونږ د اسلام د پاره لګیا یو. په دغه ټیم کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک فیصله وکړه چې اوس به فیصله زمونږ یوه ناره کوي چې کله انسان سوی زم د حضور عاشق ما، زم د حضور غلام ما، او زم اسلام چې کم دی سیما د اسلام د پاره زم لګیا مکار کوما، زم د اسلام دعوت کوما. هلته کې چې فیصله کیږي په یوه ناره باندې کیږي چې کومه ناره باندې د حضور صحابه فیصله کړې ده چې اوس به پته لګي دا د تکبیر چغه تم وهې، الله اکبر تم وهې، الله اکبر زم وهم. فتوح شام د واقعي را واخله، صحابه کرامو وې فیصله به په یوه ناره باندې کیږي چې څوک په حق باندې دي. په حق وخت کې صحابو چغه کړه یا محمداهو یا منصور امتک. حضور علیہ السلام ته په یا حرف ندا باندې آواز کوي چې یا رسول الله اے د امت مدد کون کیا، مدد وکړه خپل غلامانو سره. دا هغه ناره وه چې د حضور عاشقان هم بیل کړل او د حضور ګستاخان هم بیل کړل. نن هم په دې ناره باندې عزتمندو الحمدلله اورو مونږ د الله اکبر نارې مونږ ډېرو خلکو نه اورو، مګر چې د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د یا رسول الله شي نو تنبو صرف دې دپاره ولګئ، بل څه ضرورت نه د تنبو، حالانکه هغه نور هم تکلیف جوړئ، صرف دې دپاره ولګئ چې دا یا رسول الله ښکاره نه شي چېرته چاته. پوهېږئ دې باندې. او بیا چې کوم دی د باباجي اشعار هم په داسې طریقه باندې پټ کړي چې دا ښکاره نه شي. مونږ چې څوک راغونډو نو هغې خو دې شي ته شرک وایي، هغې خو دا څیز مني نه. نو د دې وجې نه الله کریم جل جلاله د اول نه دا قسمت دی د یمامه نه راواخله، د یمامه نه راواخله تر د فیض آباد پورې او تر د داتا دربار پورې چې د حضور په عزت او ناموس باندې چا پهره ورکړې د هغه د یا رسول الله والا دي. هلته کې هم د یا محمداه یا منصور امتک نارې دي. اے د امت سره مدد کوون کیا. فتوح الشام د واقعي را والا دا نه وایي دا یا رسول الله، دا خو د بریلیانو نښه ده، دا خو چې کوم دی دا ده او دا خو دا ده. که په یا رسول الله باندې بریلی وی زه د ټولو ناول بریلی یم، که په یا رسول الله باندې چاته مشرک وی زه د ټولو ناول مشرک یم، که په یا رسول الله باندې چاته مجرم وی دا جرم زمونږ تر قیامته پورې قبول دی. ځکه عزتمندو هغه وخت نه دا خبره ده صحابه کرامو داسې چغه وواله چې پته ولګي، ورنه د حضور علیه الصلاة والسلام وصال شوی او وایي که نه چې نه دا خو حضور صلی الله مخامخ و مخامخ نو د حضور وصال شوی. او بیا دام نه وه چې د حضور قبر ته مخامخ ولاړو، مدینه منوره هم نه وه، په سونو کیلومیټره لرې و، مګر هلته کې دا ناره والي کېږي. دا الله کریم جل جلاله دا اولنا د اهل سنت و جماعت د یا رسول الله والو قسمت ګرځولی دی. که بدکننم په تختیدار باندې خیجي، تختیدار باندې خیجي دا نه ده چې ته خلک د اسلام په نوم باندې راغونډ کا او بیا ورته وایي ما یو تقریر اورېده او هغه لګیا و چې دا د الوا والا، ما وی یاو دا د الوا والو قسمت دی چې د حضور د ختم نبوت دپاره په سینو باندې ګولی وخوړې. دا د الوا والو قسمت دی چې د حضور د ختم نبوت دپاره 11 ورځې د داتا دربار کې تېرې کړې او بېګۍ د یزیدي قوتونو لا او هغه چاله چې د حضور په ختم نبوت یې ډاکه غورځولې وه. زت بېګا ناستو 11 غنټې موږ مذاکراتو کې بېګا تېرې کړې دي او هغې یوې خبرې منلو ته تیار نو. خو چې کله د یا رسول الله والا بیا راووتل میدان ته او ټول ملک بیا جام شو، هر طرف چې کم دی روغ سلو نه زیات لوی لوی شاهراهونو باندې بیا د حضور غلامان راووتل او میدان باندې ودرېدل. نو بیا چې کم دی منتونه شروع کړه، خیر دی که نه زه موټروی خو کولاو کې منو چې تاسو هم سوایې ما چې زمونږ هم چې کم دی دا مونږ مسلمانانو له تکلیف ورکول مقصد نه دی،
خو زمونږ تکلیف چې کوم دی تم د هغې ادراک وکړه. دا مونږ چې 11 ورځې خپل کورونه پرېښي دي، بچي مو پرېښي دي، مدرسې مو پرېښي دي، دا دلته مونږ په خپل شوق نه یو راغلی چې دا زمونږ شوق دی چې مونږ به د روډونو د پاسه ناست یو. مونږ دا مجبوري ده ایماني. مونږ وایو مونږ برداشت کوو چې زمونږ لاره کوڅه پخه نه ده، خیر دی. زمونږ ته ټرانسفارمر غټ نه دی لګېدلی، خیر دی. مونږ ته چې کوم دی پټرول ګران شو، خیر دی. مونږ ته ډیزل ګران شو، خیر دی. مونږ ته چې ګراني راله ټماټر او پیاز ګران شو، خیر دی. بدامني راله، خیر دی. د هغې دپاره نه راوځو، د هغې دپاره دلته نه راوځو، د هغې دپاره مونږ نه ورکوو خلکو له تکلیف. مونږ ته تکلیف هله میلاویږي چې مونږ وایو دا هر څه به برداشت کړو. خیر دی، پخه لاره دې نه کچه لاره باندې به چې کوم دی مزل وکړو. خیر دی، بجلي دې نه په بوزې به ځان ته ووهو، ځان ته به چې کوم دی د سولر سسټم ولګو. او سختي تکلیف دې ډېري، ډېر څه به نه خورو، ګزاره به کوو، دا هر څه به برداشت کوو. د حضور د ختم نبوت خبره چې راشي بیا ناقابل برداشت ده. بیا به میدان ته هم راوځو، بیا به روډ هم بندېږي، بیا به ستا مری باندې مخ پای ږدو، او بیا به د حضور د عزت او ناموس دپاره خپل تن مندن هم قربانو. صرف خبرو والا نور خلق دی، او الحمدللہ په دې وخت کې د حضور د ختم نبوت لپاره په میدان عمل کې چې کوم دین هغه الحمدللہ د دې چې تلوال واقعي او د دې چې ورته وی چې دا بریلیان داسې الحمدلله مکه خلق ولاړ دي د حضور د ختم نبوت لپاره ډېر دغه وشوې نه جي. او دا خو بېګاله چې کوم دی نو بس فیصله شوې ده، رینجر به هم وي او پولیس به هم وي او بېګاله به اپریشن وي. مونږ دا خبرو باندې مونږ مه یاروئ. مونږ راغلی د حضور د ختم نبوت دپاره خپل ځان قربانولو لیو، نو بیا به مونږ ګرفتارو نه یریږو، بیا به مونږ شلنګونو نه یریږو. بس زمونږ چې کومه مسله ده هغه حل کوي، او هغه دا ده چې د حضور په ختم نبوت ډاکه چا غورځولې وه. حق رپورټ حواله کې الحمدلله د دې مسلمانانو دغه طاقت او قوت او د یا رسول الله والو چې میدان ته راووتل، بېګا مونږ ته الحمدلله هغه رپورټ لاس په لاس باندې ملو شوی. مونږ شهدا چا چې کوم دی په دې ظلم او بربریت وکړه د حضور د ختم نبوت په محافظینو باندې، د هغې خلاف FIR ولې اندراج نه کوئ؟ دا داسې د ځنګل قانون دی چې څوک وویشتلی شو، په زرګونو باندې چې کوم دی خلکو سرونه مات شو، سترګې راووتې، لاسونه چې کوم دی مات شو، خپې ماتې شوې، خلک چې کوم دی ټول معذور شو. هغې دپاره سموټو ایکشن نشته چې دا چا دا ظلم وکړو، مگر چې څوک د حضور دپاره راوتلی وو د هغې دپاره شته دی ولې راوتلی وو. نو مې دا خو زمونږ ایماني مسله ده، راوځو به که پتا باندې بده لګیو که ښه لګي راوځو به. الحمدلله د دغه ستاسو د دغه قوت او طاقت برکتو او د حضور خصوصي نظرو او د امیر المجاهدین استقامتو چې الحمدلله بېګا لاس په لاس 6 غنټې مو سره په دې یو خبره کې اغستې دي چې FIR نه درج کېده. الحمدلله لاس په لاس باندې مو ته نه د FIR کاپي اغستې د FIR مو درج کړی. او دا عزتمندو د الله کریم جل جلاله بیا الله مدد کوي. انسان چې راوځي او داغه مقصد چې کم دی دلته خلکو دوی سکي که اوس به تماشا کېږي، اوس گیر شو، دوی نه به دا هوا اوسو باسي چې دا دوی بار بار راوځي په دې مسلو کې. مې هغه نور خلک دي او مونږه که په دې میدان باندې زمونږ سرونه هم لاړ شي او زمونږ چې کوم دی جیلونه هم زمونږ نه ډک شي، بیا هم زمونږ دپاره د اعزاز خبره ده. دا خو تاریخ دی او په خپله هم د یو خولې نه یو لفظ وتلی وی خلک چې و ډېر بورکو کې وتښتېدل. نو مې بورکو کې چې تښتېدلي و هغه ستا مشرانو، زما مشر چې و هغه په میدان باندې ولاړو، هغه بورکه کې نه و تښتېدلی. بورکه کې چې ورسره دلته نه څوک تلي و هغه هم بورکه کې تښتېدلی و، دلته نه چې ورسره څوک تلي و هغه هم بورکه کې تښتېدلی و، او چې هلته نه څوک شامل شوي و هغه هم بورکه کې وتي و. که څوک او دا تاریخ دی ستاسو رستم یو سړی بورکه کې ووته، نو هغه میډیا والا ته نه سوال وکړه دا بورکې دا پله اوچت کا، وی تاله شرم نه درځي چې بورکه کې وتې؟ هغه ورته وی د شرم څه خبره ده، دا زموږ د مشرانو طریقه ده.
دا درته زه دا باقاعده انټرویو شوی دا زمونږ د مشرانو طریقه دا غیم چې کله سختی راغلی دار سو کې پریخي دي برکه کې وتلی دي خدا عاشق صادق میدان باندې ولاړو که په هر وخت مې زر روح پیدا شي قرباني به کړم ضرور په مینه ستا خو ستا له مینې به وانه وړم دلبره که غماز مې کړي چور چور په مینه ستا او دا محمد امین دی بیا چرې روغ نشي چې شو یو ځلې رنځور په مینه ستا الحمدلله دی وخت کې تحریک لبیک یا رسول الله هغه جماعت دی چې د ټول امت قرض ادا کوي تاسو سوایه چې د حضور په ختم نبوت ډاکې غورځېدې او مونږ غلې وی والله د الله عذاب د دې نه زیات راته چې په کوم ځمکه د حضور علیه السلام د ختم نبوت غدارانو ته ملاویږي عہدې ملاویږي پنجاب کې اکثر عہدې د پولیس غټ غټ داسې دي چې د هغې د سر د پاسه قادیانان ناست دي صرف دا خو نه دی چې دا پاسبان ختم نبوت دی او دا شاهین ختم نبوت دی او صرف خلکو ته دا وایي چې بس تاج تخت ختم نبوت زنده باد میدان ته خو راوځه هغه څوک چې د دې دپاره لګیا دي کار والا کوي او دې ته لارې کولاوي اعلان کوي چې زما به چې کوم دی سیاست د هغې سره زما حمایت به د هغې سره زه به د هغې سره ولاړ یم او بیا راځي خلکو له د ختم نبوت په نوم باندې دوکه ورکوي چې څوک د حضور نوم نشي برداشت کولی چې څوک د حضور علیه السلام نوم نشي برداشت کولی څوک یا رسول الله نشي برداشت کولی مال جواب راکړه داسې انسان د حضور په ختم نبوت باندې پهره ورکولی شي تو خو اول د حضور نوم خو برداشت کا د حضور نوم نشي برداشت کولی یا رسول الله باندې ستانه چې کوم دی سزي ته بالکل داسې کېږي لکه دشمني د سره چا وکړه چې کوم انسان په یا رسول الله باندې د هغه رنګ زیړ او شین کېږي هغه انسان د حضور په ختم نبوت باندې پهره نشي ورکولی چې کوم انسان د حضور نوم قدر نشي برداشت کولی او د حضور نوم پوسټر باندې ولګوي وي دوران کا لږ تپوس خو کا علی کرم الله وجهونه چې کله حضور علیه السلام صلح حدیبیه کې خپل نوم ولیکه او هغې کې محمد رسول الله نو په هغې باندې غوبل جوړ شو هغې وی چې مونږ خو مسله په دې کې ده دا رسول الله ته نوران کا مونږ خو تا د الله رسول نه منو داسې ولیکه من محمد ابن عبدالله ته د عبدالله صاحب مبارک د خپل پلار نوم ولیکه کریم آقا مبارک علی کرم الله وجهه ته فرمایي یا علی ام ہو اے علی وران کا زما د نوم نه دا رسول الله وران کا حضرت علی کرم الله وجهه مبارک فرمایي یا رسول الله دا سے چرته کې دی شي چې علی ستا په نوم باندې یا رسول الله چرخی راکاږي دا سے چرته کې دی شي چې ستاسو مبارک نوم وران کی او دلته څه چلو کی چې ګورې چرته دې لیدلي د زمانو نه دا شی را روانو دا نامتوس راغې د ده نیکم پوه نه د ده غور نیکم پوه نه د ده مشر نیکم پوه نه هغې ټول په تیاره کې تیر شوي هغه صادقان هغه پاکان هغه ښکلي خلک ټول تیاره کې تیر شوي دا نامتو راغې دی پوهېږي او دی لګیا دی چرخي ور سره ده او پن ور سره دی نه جي نه دا یا چې ده نو دا ټیک نه ده زه ورته وایم ستا نوم دی فلانې خان او دا خان د نورانو ما والله ټوپک هم رالی داسې ده که نه ده ولې زما نوم سره ده د سویمه وه دا خان خو د ده عزت دی چې ما سره به خان لیکي ما سره به خپله برادري لیکي ما سره به خپل قوم لیکي دا مهمن دی دا دی دا دی مگر چې کوم د حضور علیه السلام له الله عزت ورکړی دی الله جل جلاله مقام ورکړی دی الله جل جلاله مرتبه ورکړی ده الله جل جلاله دا خو ماشوم ته هم پته ده چې حضور مخلوق دی او هغه چې کوم دی رب دی دا خو یو وړوکي ته هم پته ده نه الله سره یو که یوه بدبخته د الله پاک تصور ستا په زړه کې څومره دی چې چاته دې اواز وکړه لرې نه واورې دی الله سره یو که بدبخته ستا دومره کمزورې تصور دی د الله په باره کې چې چا لرې نه واورېده نه بس الله سره برابر که چې چا دا ووایي چې یاره فلاني زما مدد وکړه نه الله سره برابر که او بیا دغسې چې کوم دی جولی نیولي الله پاک مو بخه داسې مه تېرېږې ضرور څه امداد کوئ آخر څومره عزتمندو دا دی چې کوم دی د امت له دوکه ورکوي ځکه وایم چې څوک د حضور نوم نشي برداشت کولی هغې د حضور مشن بیا نشي چې کوم دی خپلولی هغې د حضور مشن مخکې نشي چلولی چې څوک د حضور صفتونو کې ناپ ورسره دی ناپ او تول
تل ور سره دا او ناپ ور سره دی نه جنت دومره منو د دې نه زیات نه منو داسې انسان د حضور د دین خدمت نشي کولی د حضور د دین خدمت به هغه څوک کوي چې کله د حضور خبره راشي د هغه سترګې پټې وي حضرت جابر ته صحابه وایي څومره صحابه و چې تاسو اوبه حضور علیه السلام پکې ګوتې مبارکې ورکړې په یو جام کې او د هغې نه اوبه خوټ کېدې او روانې وې نو څومره صحابه وې کافي وې حضرت جابر ورته وایي چې مونږ خو و 1500 خو 1500 خو والله که په دغه ورځ باندې مونږ 1 لاک هم وې چې د حضور د ګوتو نه روانې وې زمونږ دپاره به خامخا کافي کېدی دا نه وایي چې نه نه بس 1500 وو دي ته به رسېدې زیاتې به نه وې صحابو به چې د حضور خبره راغله بس بیا به خبره ختمه وه بیا به وی والله د حضور د حضرت جابر باغ باندې حضور راغې کجورې را جمع کړې هغه ټول قرضدار هم واغستې بیا مو مغه عمروې چې څومره وې ټول قرضونه ترې آزاد شو چې واپس راغې کریم آقا مبارک ته چې کوم دی څه کېږي مسکې کېږي خوشحاله دی قربان زما ټول قرضونه ختم شو حضور ورته وی لاړ شه دا خبر ابوبکر صدیق ته مو کو د عمر فاروق ته مو کا چې ابوبکر صدیق لراغې ورته وی تا ته پته ده ابوبکر صدیق ورته ستا نه وړاندې درته وایم چې ما ته پته ده چې حضور کله ستا باغ کې قدم کېښوده نو ما وی چې باز د جابر ټولې نیستې او قرضونه لاړل ختم شو ما ته مو وایه په دې خبرو کې ما ته پته وه مخکې نه لقد علمنا موږ ته مخکې نه پته وه چې حضور قدم کېښوده خبره ختمه شوه د حضور باره کې صحابه دا خیال دی نن وی نه 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 هغه د سبا ورځ علم خو ورسره نه و ته څوک یې چې تا سره تله په لاس کې ده او زه څوک یم ستا څومره ژبه ده او زما څومره ژبه ده چې زه به د حضور باره کې خبره کوم دومره و او دومره نه و دومره علم و دومره نه و دومره اختیار و دومره نه و داسې پکار ده او داسې نه ده ځکه عزتمندو عبدالرحمن بابا خو دلته پښتو کې ختمه کړې ده چې خدای یې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی دا زمونږ عقیده ده خدای یې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی خو نورې کل واړه صفات دي پر اختیار الحمدلله طریق لبیک یا رسول الله په دې وخت کې د امت قرض ادا کوي او بیا چې کوم دی د لاهور په ځمکه باندې تاریخ ساز فتح حاصله کړه او داسې تاریخ ساز فتح وه چې ټول عالم ورته ګوته په خوله حیرانو چې دا طاقت چا سره هم نشته مغربي میډیا هم تسلیمه کړه چې حافظ خادم حسین رضوي صاحب هغه شخصیت دی چې د سره دې وخت کې واحد هغه شخصیت دی چې دومره طاقت دی چې په ګنټه کې دنه ټول ملک جام کولی شي او دا طاقت دا د حضور د عشق او د وفا طاقت دی چې د حضور غلامانو الله پاک ورکړی دی دا طاقت بل ځای نشته د حضور د غلامانو هر انداز زویمه جنازې به ډېرې راشي د غازی ممتاز حسین قادری د جنازې ریکارډ به مات نشي که ماتای نواب به نه ماتای بادشاہ به نه ماتای وزیر به نه ماتای که ماتای هم د حضور غلام به ماتای د حضور په نسبت باندې به ماتای د غلامه طاقت جدا طاقت دی بس مو تعالی پکار دی یو بل سره لاس په لاس باندې چې کم دی دغه رنګ مضبوط ورکو د حضور د دین او د نظام مصطفی دپاره او د دې تاریخ مکمل او مضبوطه حصہ جوړ شو الحمدلله په علاقه کې ځای په ځای باندې تنظیم سازی شروع دي او د حضور د دین د خدمت دپاره نوجوانانو موږ سره ملاګانې تړلې دي او ډېرې سختۍ او تکلیفونه را سره لاهور کې هم برداشت کړې فیض آباد کې هم برداشت کړې پروګرام کې هم لګیا و خپل منډې تړلې خپل چې څه د دې وس طاقت و هغې کول دا د کومې خبرې دلیل دی د دې خبرې دلیل دی چې انشاءالله غمازان د نور د پاکستان نه بسترې ګول کوي د حضور د غلامانو دور را روان دی انشاءالله تعالی بس ضرورت د دې خبرې دی چې ما تا چې کوم دی خپل ملا مضبوطه کو انشاءالله او د حضور د عزت او ناموس د حفاظت لپاره په نره باندې میدان ته راوځو ځکه تاسو ټولو له بیا دعوت درکوم چې د طریق لبیک یا رسول الله په مضبوطیا سره او د زړه د اخلاص چې کوم دی د دغه کاروان حصہ جوړ شي.